رحمت الله وبرکاته. گران قدر سامعین ذی وقار، ستاسو قربا مفتی فضل الله جنیدی سونو پختونخوا اف ام شپږ نوي یو کم نوي اشاریه څلور کې تاسو ته د فیسبوک په پاڼه باندې د ریډیو په لاره باندې مخاطب دی مخامخ ته ستاسو په نفوس قدسیه کې حاضر دی سره د خپل درون خوږ میلمه مولانا مفتی فرمان الله صاحب آف لکی مروت. درنه خوږه موضوع ده د کور اسلامی ماحول، گر کا اسلامی ماحول. خوږو عزتمندو ما سره زما خپل درون خوږ پروډوسر نور حکیم نوری صاحب، الله پاک دې د دوی په ژوند کې سره ستاسو د ژوندو او د ژوند برکت واچوي. خوږو عزتمندو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ مولانا العظیم. اے د ایمان خاوندانو، تاسو خپل ځانونه د جهنم د اور نه بچ کئ، واهلیکم نارا، او خپل بچی خپل ښځه او خپل ښځه بچی د جهنم د اور نه بچ وساتئ. خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو د الله جل جلاله قرآن مجید کې په ښکاره الفاظو په واضح الفاظو فرمایلی دي. الفاظو ته غور وکئ، فکر وکئ، توجه وکئ. زه د الفاظ دوباره ویمه: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تعالیٰ فرمائی اے د ایمان خاوندانو، تاسو خپل ځانونه بچ کئ د جهنم د اور نه. قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. خوږو عزتمندو، مونږ او تاسو له پکار دادي چې مونږ او تاسو خپل بچي، خپل کور ماحول د خپل سوچ د خپل فکر لاندې وساتو. مونږ او تاسو که خپل بچي کنټرول کول غواړو، خپل کور نه جنتی ماحول جوړول غواړو، نیک ماحول جوړول غواړو، نو مونږ او تاسو به قرآن مجید خپل منځ کې اکدو. قرآن مجید په خپل منځ کې کېښودو سره سیرت رسول عربي صلی الله علیه وآله وسلم به خپل مخې ته اکدو. نو بیا به خوږو عزتمندو زمونږ او تاسو د کور ماحول هغه اسلامی ماحول وي، هغه به ښکلی ماحول وي. زه په پروګرام کې خپل درون خوږ میلمه مولانا مفتی فرمان الله صاحب ته خوش آمدید ویمه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستاسو ډیره شکریا، تاسو ګڼ شمېر مصروفیات یو طرف ته کېښودل، مونږ له مو وخت راکو. اول به تاسو خپل تعارف وکئ، بیا د تعارف نه بعد به د سوالات او د جواباتو چې کوم سلسله ده هغه به انشاءالله شروع کوو. ډیره مننه مفتی صاحب، الله جل جلاله ستاسو او ستاسو ټول ټیم ته ډیرې ترقۍ او ډیره کامیابۍ ور نصیب کړه چې په داسې اهم موقع باندې په اهمه موضوع باندې موږ ته تاسو د خبرو کولو موقع راکړله. زما نام مفتی فرمان الله، زه تعلق لرم لکی مروت سره، او فی الحال زه درس کوم په جامعه جنیدیه غفوریه کارخانو پېښور مدرسه کې، او دنیوي تعلیم زما اسلامیات ته، او فی الحال مدرس یم الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله، ډیره مننه. تاسو زمونږه چینل کې مخکې بیانات کړي دي، واز او نصیحت مو کړی دی سونو پښتونخوا اف ام کې. دلته کې تاسو څه محسوسوئ؟
دلته ماشاءالله زه درغلی یم یو ځل یم او ډېر ماشاءالله سکون ماحول دا دلته اسلامي سکالران چې څومره راځي زه خپله کوم او که نور پروګرامونه ګورم ښه موقع ورکول کېږي او ښه کل کار خبرو کولو موقع ورکول کېږي او پرسکون ماحول دا او دنیاوي خبرونو دنیاوي حالاتو سره سره اسلامي چې کوم پروګرامونه دي اسلامي تعلیمات دي هغې خورولو لپاره دوی کوشش کوي محنت کوي وخت په وخت حالاتو مطابق دوی علماء کرام مفتیان اعظام او اسلامي سکالران راواړي او حالاتو مطابق موضوعاتو باندې خبرې کوي او ماشاءالله ډېر ښه یو اثر جوړ کړی ده په ماحول باندې او الله تعالی یې داسې دوی دا پروګرامونه دوی دا حال ازل کوم محنت چې کوم دا جاري او ساري ساتي. امین ثم امین. جزاک الله مننه مفتی صاحب. موضوع د کور اسلامی ماحول رمضان المبارک میاشت په خیر سره روانه ده. سړی پنځ وخت مونږ د پاره جمعتونو ته ځي، زنانه په کورونو کې جانمازونه واچي منځونه کوي. لومبنی سوال د موضوع سره لګیدلې هغه دا دی چې معاشره د څه نه جوړیږي او د معاشره د صحیح کېدل او خرابېدل د کوم ځای نه شروع کیږي؟ مفتی محترم، معاشره اصل کې شروعات د معاشري کېږي زمونږ ذات نه. زمونږ ذات معاملات او تعلقات اول مور او پلار سره، زمونږ تعلقات او معاملات خپلو بچو سره، بیا هغې نه پس زمونږ معاملات تر ګور، بیا دا معاملات زمونږ کور نه خواره شي ګاونډ ته، ګاونډ نه بیا خواره شي یو قوم ته، قبیلې ته، بیا یو کلي ته. داسې زه پسې دغه معاملات او تعلقات، یو بل سره ژوند، یو بل سره اغستل او خرڅول، یو بل ته ضروریات، یو بل سره تعامل، یو بل سره ښه او بد، مړی ژوندی، دغه سیسته معاشره وایي. او د دغې معاشرې شروعات او جوړ چې راځي نو دا خپل ذات او خپل کور نه راځي. ځکه چې ستا او ما کور سره جمع شي نو دې نه ګاونډ جوړ شي، نو د ګاونډ خپل منځ کې معاملات او تعلقات، دغه سیسته معاشره وایي. جوړېدل د معاشرې چې کېږي نو دا له خپل کور نه شروعات کېږي او بیا دغه معاملات او تعلقات خورېږي ټولې دنیا ته. دغه یو بل سره ژوند، یو بل سره معاملات او تعلقات، دغه سیسته معاشره وایي. تاسو خبر دا وکړله چې معاشره ټیکېږي کم ځای نه او خرابېږي کم ځای نه. نو زه به دومره عرض وکړم چې هر کله د معاشرې شروعات له کور نه وشو، کور نه مثال په طور باندې مونږ کور نه پس ګاونډ راځي، بیا ګاونډ نه بعد مونږ تعلقات معاملات راځي، یو دکاندار سره، یو بازار ته ځو، بازار کې اغستل خرڅوله. نو شروعات چې کور نه کېږي نو که مونږ معاشرې ټیک کول غواړو نو شروعات به مونږ خپل کور نه کوو. چې څو پورې مونږ خپل کور نه یې ټیک کړای، څو پورې مونږ په خپل کور کې اسلامي ماحول نه یې جوړ کړای، پورې مونږ معاشرې کې اسلامي ماحول جوړول نشو کولای او ډېر انتهایی مشکل دی. دارنګې که معاشره خرابېږي نو خرابېږي له کور نه. څو پورې چې مونږ خپل کور خرابوالي نه بچ کړی نه وي، څو پورې چې غیر شرعي روایات، غیر شرعي رسومات مو ختم کړي نه وي، پورې مطلب زمونږ کور څو پورې اسلامي ماحول نه جوړ شوی، پورې معاشره صحیح کېدلی نه شي. نو که ښهوالی د معاشرې یا بدوالی د معاشرې جوړېږي نو د دې شروعات له خپل کور نه کېږي. څو پورې چې مونږ خپل کور اسلامي ماحول، اسلامي طریقه، اسلامي رسومات نه پیدا کړي، پورې په معاشرې کې اسلامي روایات، اسلامي رسومات، اطمینان او د سکون ژوند نشي راتللی. او دا انتهایی ضروري هم دي دا کور معاملاتو نه شروع کوله. اصل کې وختي ما دا خبره کوله هلته مسجد کې چې کله رمضان شریف راشي، روژه راشي، نو مونږ په عباداتو کې خو تبدیلی راوړو. عبادات خکو، مثال په طور څوک 5 وخته مونږ نه کوي، 5 وخته مونږ شروع کی، څوک په جمع سره مونږ نه کوي، جمع مونږ شروع کی، خو معاملات زمونږ عمره شانتي کمزوري پاتې وي. یو بل باندې ظلم کول مونږ پرې نګدو، یو بل سره فراډ کول مونږ پرې نګدو، دوکه مونږ پرې نګدو، اغستلو خرڅولو کې دروغ ویل مونږ پرې نګدو. نو څو پورې چې مونږ معاملات نه ټیک کړي نو زمونږ معاشره نه ټیکېږي. او د معاشرې ټیکوالي لپاره ټول نه اهم رول هغه د معاملاتو ټیکوالی ده. که مونږ نظر وکړو
په دنیا کې هغه قومونه چې هغوی معاشري حالات هغوی معاملات ټیک دي نو هغوی پرسکونه زندگی تیروي هغوی خوشحاله زندگی تیروي هغوی پر امن زندگی تیروي او دلته زمونږ اگر چې عبادات هم ښه دي اگر چې عباداتو کې مونږ کمزوري ډېره کمه ده خو دومره ده چې معاملات هم ښه نه دي چې معاملات هم ښه نه دي زمونږ معاشره ټیک نه ده زمونږ معاشرې خرابوالي له وجې نه دلته بدامني ده دلته بېسکوني ده دلته بې اطمیناني ده دلته یو خوف ده دلته یو حراس ده یو دلته د غم ماحول ده خو بهرحال د خبرې خلاصه زما ده چې که معاشره ټیکېږي نو کور نه ټیکېږي څو پورې چې موږ کور نه ټیک کړی پورې معاشره نشي ټیکېدلی دارنګې که معاشره خرابېږي زموږ کور نه خرابېږي څو پورې چې موږ کور خراب وي معاشره به ورسره خراب وي موږ ته به نقصان وي زموږ سره تړلي څومره خلک دي مطلب هغوی ته به هم نقصان وي. ماشاءالله تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې معاشره ټیک کېدل یا خراب کېدل د دې بنیاد کور دی. اوس سوال دا دی د یو کور اسلامي ماحول به څنګه جوړ شي؟ مطلب دا چې د کور نه ماحول ټیک کېږي د کور نه ماحول خرابېږي نو دا کور ماحول یا معاشره دا به ټیک کېږي څنګه؟ نو د کور ماحول اصل کې ذمہوار دوه کسان دي ښځه او خاوند ځکه چې کور اصل کې وایي هغې بلډینګ ته چې کوم بلډینګ کې ښځه او خاوند وي ډېر بلډینګونه مونږ ګورو دیوالونه وي چتونه وي ښایسته یو ماحول وي خو په هغې کې ښځه خاوند بچي دا هغه نه وي نو هغې ته څوک کور نه وایي هغې ته بیا خلک حجره وایي یا ورته خلک دکان وایي یا ورته خلک جومات وایي نو مقصد مې دا ده چې کور اصل کې جوړېږي له ښځې او خاوند نه نو دا ښځې او خاوند دواړو ته راعي او راعیه ویل شوي دي یعنې شپونکی او شپونکی ورته ویل شوي دي لکه څنګه چې شپونکی د ګډو او بیزو ذمہوار وي سبایی بوزي مازدیګر راولوي د چا ګډه ورکوي د چا والا عیبنا کوي نو اول تپوس چې کېږي نو د شپونکي نه کېږي نو په کور کې د خاوند او د ښځې حیثیت داسې لکه شپونکی او شپونکي نو د کور حالاتو متعلق دوی ذمہوار دي دوی نه به تپوس کېږي هم شرعا هم دنیاوي طور باندې دوی ذمہوار دي نو هر کله چې ښځه او خاوند راعي او راعیه شو یعنی شپونکي شو او دوی ذمہواري شو چې دوی به د خپلو ګډو او بیزو لکه څنګه چې شپونکی ساتي دارنګې دوی انډر لاندې اولاد دا بچي دین وسی دي بچی دین وسی دي د هغوی خیال د هغوی تربیت په دوی باندې لازم ده نو اسلامي ماحول جوړولو کې ټول نه اول ذمہواري یو مور او پلار جوړېږي چې هغوی به اسلامي ماحول جوړوي اوس څنګه به جوړوي نو ټول نه اول خو مور او پلار داسې کېدل پکار چې دوی ته خپله د شریعت د اسلام د حالاتو مطابق دنیاوي امورو متعلق علم وي هغې متعلق دوی ته تجربه وي بیا به هغې نه پس دوی خپل اولاد ته هغه اسلامي چې کوم رسومات دي دارنګې دنیاوي معاملات دي اغوستل خرڅول دي یو بل سره ژوند کول دي غم خوشحالي کول دي خلکو سره هغې متعلق به دوی تربیت کوي په دې کې اول پرونه یو تپوس وشو چې یاره د ماشوم تربیت چې مور او پلار کومه ذمہواري ده دا تربیت کله نه شروع کېږي 5 کالونو نه شروع کېږي 6 نه 10 نه نو ما ورته چې ګوره ماشوم تربیت چې د مور او پلار ذمہواري ده د دې شروعات دپاره به مونږ انتظار دې ته نه کوو چې کوندې 5 شي 6 شي 10 کالونو شي نه چې څنګه د دنیا ته راشي او سترګې رڼې کړي هغې ورځې نه د تربیت شروع شو خو دومره ده چې د تربیت هغه بدل وي طریقه بدله وي یعنی تقریبا 3-4 کالونو پورې ماشوم تربیت په سترګو کوي چې دا یې څه ویني نو هغه د دلیل وي هغه د مذهب وي هغه د دین وي هغه د رول ماډل وي که نه نو مور او پلار ته ټول نه اول خو پکار چې ماشوم یا ماشومه کور کې ماشومه وي اول 1 کال 2 کالو هغې مخکې مطلب دا یې غیر شرعي لباس غیر شرعي زبان غیر شرعي اوریدل غیر شرعي معمولات اختیار نه کړي ځکه ماشوم چې په کوم روټین باندې مور او پلار ویني نو دغه د مذهب جوړېږي دا د دین جوړېږي دا د دنیاوي یو کمال کس جوړېږي دغه د بیا عادت جوړېږي نو اسلامي ماحول جوړولو لپاره اول خدا دی چې مور او پلار ماشومانو مخې ته غیر شرعي غیر اسلامي طریقه اختیار نه کړي نه په لباس کې نه په زبان کې نه په اوریدو کې نه په معمولاتو کې هغې نه پس اولاد تربیت شروع کی اولاد تربیت اکثر میندې یا پلارونه د بچو مخې ته مطلب دوی چې چا سره ورانه وي لکه زنانه یي کور کې یو بل سره ورانه وي نو ماشومانو مخکې د هغې غیبت وغیره کوي نو دا غیبت ډېر غلط اثر غورځوي ځکه ماشوم ذهن الریډي دا جوړ شو چې ما مور او پلار فلاني یا فلانۍ سره ورانه ده زما دښمن ده نو چې ذهن یې داسې جوړ شو نو هر کله چې ستا دښمن ستا مایند کې یو کس دښمن جوړ شو نو هغه که بیا ښه خبره کوي دښمن ښه خبره په سړي بدله
لګي بده خبره خو یې بده لګي نو دا یو منفي سوچ ابتدا نه د جوړ شي نو دغه منفي سوچ کوم دا بیا ډیر غلط یو غلري اثر لري فساد طرف ته ځي یو ویرانی طرف ته ځي غلط ماحول طرف ته ځي غداري طرف ته ځي بدکرداري طرف ته ځي نو اسلامي ماحول جوړېدلو ټول ناول بنیادی خبره ده چې مور او پلار به خپل بچو تربیت اسلام متعلق او اسلام متعلق چې کوم طریقه ده هغه متعلق به دوی تربیت وي هغه نه پس بیا اسلامي ماحول جوړیږي زموږ کور ان شاء الله ماشاءالله موضوع دا خوږو عزتمندو د کور اسلامی ماحول ګر کا اسلامی ماحول معاشره د کور نه جوړیږي معاشره بکله خوي چې کور نه انسان خوي تربیت یافتوي تربیت خشي وي معاشره به بد کله د انسان تربیت د کور نه بد شي وي بیا کور راعي او راعیه اغا خزه خاوندي چې دا بیا رستو مور او پلار وي دا رنګي مفتی صاحب فرمایل چې یو کور اسلامی ماحول بسنګ جوړیږي د ماشوم تربیت ماشوم کېدو سره د ماشوم سترګې غړېدو سره به د ماشوم تربیت شروع کیږي د ماشوم لومبنه عکاسي چې کوي اغا په نظر سره کوي نو مور او پلار به درې څلورو کالو پورې د ماشوم وړاندې غیر شرعي لباس غیر شرعي خبرې نه کوي داسې که چا سره لګي نه نو د هغوی غیبت په د خپلو بچو وړاندې نه کوي ځکه د ماشوم په مازغو کې او په دماغو کې دا خبره بیا ښه پخه انخلي چې دا زما مور او پلار د چا غیبت کوي اگر که هغه ښه وي خو دا زما د مور او پلار دشمن دی نو زما هم دشمن دی مفتی صاحب ستاسو شکریه ادا کولو سره سره بل سوال زمون ګران کتونکو اوریدونکو کړی دی ډیر اوریدونکي دي ډیر کتونکي دي پروګرام لایک کوي شیر کوي هم کمنټس هم پې کوي موږ دا ټول اوریدونکو کتونکو شکریا ادا کوو ان شاء الله موږ به دوی ته د ټلیفون موقع هم ورکوو سوال دا دی په رشته واده کولو کې د کومو خبرو خیال ساتل ضروری وي مفتی محترم چې ما کومه خبره اول وکړله چې کور اصل کې هغه بلډینګ ته وایي چې په هغې کې ښځه او خاوند وي په هغې کې رشته شوي وي نو رشته اصل کې کم ځای کول پکار دي خپل بچی د پاره یا خپل بچی د پاره په رشته کولو کې معیار څه شی جوړول پکار دي بنیاد څه شی جوړول پکار دي نو اصل کې عام طور باندې سو کوم چې بچی یا بچی ته رشته کوي نو برڅ خپل معیار وي خو عام طور باندې دریو خبرو ته قتل کیږي حسن ته قتل کیږي مال او دولت ته قتل کیږي او دارنګه دین ته قتل کیږي چې په د خور کې په د غالک یا جنۍ کې د دوی دینی معاملات څنګه دي عادات څنګه دي روایت څنګه دي نو دریو خبرو ته قتل کیږي حسن نمبر 2 مال او دولت او دریم نمبر دین ته قتل کیږي اوس مونږ چاته وګورو په دې کې یعنی ترجیح کم سیس ته ورکو مونږ حسن ته ترجیح ورکو که مونږ مال او دولت ته ترجیح ورکو کنه مونږ صرف دین ته ترجیح ورکو دنیا دین داری ته وګورو دی هلک یا دی جنۍ نو دې لپاره چې مونږ دین اسلام سره تړلی یو او مونږ د لپاره په هر شعبه کې هغه دنیوي شعبه جاتی که اخروی شعبه جاتی په هغې کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ دپاره بهترینه نمونه ده نو په هر فیلډ کې پکار چې موږ ټول اول نظره د دوی مبارکو په اقوالو یا د دوی مبارکو افعالو باندې موږ واسو چې په دې فلانی شعبه کې په دې فلانی فیلډ کې د دوی مبارکو څه طریقه کار ده دوی مبارکو څه سنت دي دوی مبارکو څه اقوال او څه افعال دي نو رشتي متعلق حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تزوجوا النساء على حسنهن تاسو زنانو سره محض حسن بنیاد باندې رشتي مکوي محض حسن بنیاد باندې چا سره واده مکوي دلته ذکر خو صرف زنانه او شوایده چې تاسو زنانه او سره محض حسن بنیاد باندې رشتہ مکوي او مقصد دا نه چې کوم دي صرف زنانه ته قتل کیږي نه نارینه ته هم یعنی که ایسا یو بچی وي او بچی رشتہ کوي د ایسا سره نو الته به د هلک محض حسن ته نه قتل کیږي چې کوم دغه هلک خیسته ده ذکر رسول الله امر فرمایي چې ډیر کرته دغه حسن سړای هلاکت طرف ته ورځوي حسن سړای هلاکوي
ځکه چې کوم حسن سره علم نوي، کوم حسن سره چې پوهه نوي، کوم حسن سره چې تجربه نوي، کوم حسن سره چې دین نوي، نو هغه حسن بیا غلط استعمالیږي، هغه حسن بیا غیر شرعي طریقې طرف ته ځي، هغه حسن بیا جسم فروشي طرف ته مایله کیږي او غلط طرف ته ځي. نو دې له وجې رسول الله فرمایي چې محض حسن بنیاد باندې تاسو سره رشتې مه کوئ. دویم نمبر پرشتي کولو کې مال او دولت ته کتل کیږي. نو غي متعلق حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا تزوجوهن على اموالهن، محض مال او دولت بنیاد باندې تاسو سره رشتې مه کوئ. ولی ځکه قریبه دا چې دغه مال دینا د تکبر دنه سرکشه جوړ کی یا دینه سرکشه جوړ کی، دینه متکبره جوړیږي. او حقیقت هم دا دی کله هم چې مال زیات شوی دا او هغه مال سره علم نشته دا، هغه سره دین نشته دا، هغه سره پوهه نشته دا، نو هغه مال سړی نه متکبره جوړ کړی دا، هغه مال سړی نه سرکشه جوړ کړی دا، هغه مال سړی نه ظالم جوړ کړی دا، هغه مال سړی نه سرکشه او جابر جوړ کړی دا. نو دغه رنګ کچرته جینۍ مالدار وي، مال او دولت ولوي او هلک هغه پای نوي کمزور وي، نو بیا دغه جینۍ سرکشي کوي، هغه تکبر طرف ته ځي، هغه زین الډی داسې جوړوي چې څوک دینه ارلی سره خیمه مال دولت لرم دی غریب ده، نو دغه جوړ ډیر په مشکله باندې راځي سره. دا رنګ کې جینۍ غریب او هلک چې کوم د مالدار او مال او دولت ور سره زیات و، نو بیا د هلک چې کوم د سرکشي او تکبر طرف ته ځي او دته یو سپک نظر او بار بار دیتا هغه نفسیاتی تور باندې زور نه ورکول لپاره بل واده کوم او پلار چې شیدر لکړین او پلار کور کې د سنشتن او دادی او دادی، نو دغه پیغورونه یو بل طرف ته بیا راځي او جوړ مشکل باندې جوړیږي. نو دې له وجې رسول الله امر فرمایي چې کله تاسو رشتہ کوئ نو محض دولت ته مه ګورئ، خچشته وګورو. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نکاح کوئ نو دین بنیاد باندې نکاح وکړئ. خپل بچی د پاره رشتہ لټوي نو دین ته ګوري چې په دې جنۍ کې دین شتا که نشته ده، علم شتا که نشته ده، عبادت شتا او که نشته ده، اخلاق شتا او که نشته ده. دا رنګ دی خپل لورکۍ د بچی نکاح کوي هلک سره، نو هلک ته ګوري چې په دې کې دین شته ده نشته ده، په دې کې علم شته ده نشته ده، علم کورنۍ سره تعلق لري نه لري، پوهه کورنۍ سره تعلق لري نه لري، اخلاق د کورنۍ خدي بد دي سپک دي عزتناک دي درانه دي کمزوري دي، نو دغه سیسته ګوري دغه بنیاد باندې بیا نکاح کوي. اوس زما د حدیث شریف چې کوم بیان کړی دی مقصد هرگز دا نه ده چې کوم د اسلام د حسن یا د مال او دولت خلاف ده، نه بالکل اسلام د حسن یا د مال او دولت خلاف نه ده، او د هغه حسن یا د هغه مال او دولت خلاف ده چې کوم حسن یا مال او دولت خالی وی له علم نه، خالی وی له پوهه نه، علم ورسره نوي پوهه ورسره نوي، نو دا شانتي کسته چې کله مال راشي دولت راشي یا حسن راشي، نو حقیقت هم دا ده چې دنه سرکشه جوړوي، دنه جابر او ظالم جوړوي، نو رښتیا ورسره خرابېږي. او کچري علم و یو کس یو جنۍ ده یو هلک ده هغه سره علم ده، هغه سره پوهه ده، هغه سره دین ده، هغه سره اخلاق دي، هغه ښه تربیت شوی ده، نو هغې نه پس که چېرته د سره یا دې سره حسن وي، دې سره مال او دولت وي، نو بیا دغه مال او دولت دغه د دې حسن یا د حسن په اخروي امورو کې هم او دنیاوي امورو کې هم رکاوټ نه بلکې معاون جوړیږي. ځکه چې موږ ډیر خلک وینو په دې معاشره کې، ډیر خلک وینو چې هغوی سره علم ده، هغوی سره پوهه ده، هغوی سره تقوا ده، هغوی سره بهترین تربیت ده، او دغه تربیت او علم سره سره الله تعالی ورله حسن ورکړی ده، بهترین حسن الله تعالی ورله ډیر وسیع مال او دولت ورکړی ده. مال او دولت او هغه حسن د دوی دینداری کارونو کې، د دوی دنیاوي امورو کې دوی د پر رکاوټ نه جوړ شوی، بلکې د دوی دینی کارونو کې نور هم معاون جوړ شوی دا. نو کله هم چې زمونږ خپل بچی یا بچی د پر رشتہ کوو، نو معیار مقدم مقصد منزل زمونږ به ابتدا ارس نداوي چې د خکس یا د جنۍ یغه دین شته یا نشته، د علم پوهه شته که نشته، د هغې نه پس بیا خیر د حسن ته ګوره، هغې نه پس بیا خیر د مال او دولت ته ګوره، هغې نه پس بیا د خپل بچي یا د خپلې بچۍ رضا ته ګوره. بلکې دا رضا خو ضروري ده چې موږ دوی نه تپوس وکړو چې دا جنۍ ستا خوښه ده که نه، دوی سره موږ رشته کول غواړو، یا بچۍ نه موږ تپوس وکړو چې فلاني سره فلانۍ کورنۍ سره موږ د ستا رشته کوو، تا خوښه ده، ته راضي که راضي نه یې. نو چې کله په دغه بنیاد باندې رشته وشي، نو بیا په کور کې اسلامي ماحول جوړولو زیات امکانات، زیات چانسونه وي، ځکه چې هر لحاظ سره تا د هغې خیال وساتلی، جوړ خیال دی وساتلی، نو چې جوړ خیال وساتل شو نو بیا انشاءالله دا کور بیا اسلامي متعلق جوړیږي.
دی باندې کار کول، دی باندې مهنت کول بیا ډیر اسانه باندې بیا اسلامي او مثبت طرف ته بیا دغه کور روانېږي. نو رشتې کول لپاره دغه طریقه کار او دغه هغه چې کوم تعلیمات رسول الله صلی الله علیه وسلم او دین اسلام هم سره کړي. ماشاءالله ماشاءالله. ګران قدر سامعین کرامو، زه خپل طرف نه د ګران قدر سامعینو طرف نه مفتی صاحب شکریا ادا کوم چې د سوال جواب ډیر تسلی بخښ شي مونږ لراکو. الله پاک دې په علم زهد کې برکت واچي. موضوع دا گر کا اسلامی ماحول، د کور اسلامی ماحول. مفتی صاحب نه خوږه پوښتنه لرمه، د یو اسلامی کور څه علامات او فواید وي؟ د اسلامی کور علامات او فواید یعنی مونږ ته به څنګه پته لګي چې د دغه کور ماحول اسلامی ده یا غیر اسلامی ده، د دغه کور ماحول شریعت مطابق ده یا شریعت خلاف ده، یا مونږ ته به څنګه پته لګي چې دغه کور سره الله جل جلاله طرف نه د خیر اراده شوې ده یا دغه کور ته د خیر اراده نه ده شوې. نو هغې دپاره مونږ ته دین اسلام چې کوم تعلیمات راکوي، نو هغې متعلق حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله باهل بیت خیرا. رسول الله فرمایي چې کله الله جل جلاله یو کور ته د خیر اراده وکي، نو په هغې کې څو علامې پیدا کی، څو دلیلونه پیدا کی. اول نمبر دا چې اخ کور ته فقههم فی الدین، دوی ته په دین کې پوهه ورکي. د دوی نارینه، د دوی زنانه، د دوی مشران، د دوی کشران، هغوی ته به په دین کې پوهه حاصله شي. هغوی کور کې به عالمان وي، هغوی کور کې به دنیاوي تعلیم یافته خلک وي، هغوی کور کې به صرف نارینه نه بلکې زنانه به اخروي او دنیاوي دواړه تعلیمونو نه آراسته وي، پوهه به وي. یو پکې دا علامه به وي. دویم نمبر علامه دا ده چې اخ کور کشران چې کوم دي کشرانه به د مشرانو ادب کوي. چې کوم کور کې ته ګورې چې کشران د مشرانو ادب کوي، د مشرانو احترام کوي، د هغوی عزت کوي، نو دا د اسلامي کور یو لوی دلیل او یو لوی علامه ده. او د مشر ادب کوله په دې کې به زه خبرې وکړم، د دې لمن ډېره خوره ده. عام طور باندې چې کله د مشر خبره وشي نو مونږ او د ادب خبره وشي نو مونږ ذهن ته صرف پلار راځي، صرف رور راځي، صرف تره راځي، صرف خپل هغه متعلقه کس راځي. نه ادب خبره چې کله هم کېږي نو مقصد به دا وي چې مونږ نه څوک هم مشر وي، که هغه زمونږ رشته دار وي، که هغه زمونږ رشته دار نه وي، که هغه زمونږ سره تړلی وي، که زمونږ سره تړلی نه وي، نو چې هر شعبې باندې خو مونږ نه چې مشر وي نو د هغه احترام، د هغه ادب په مونږ باندې لازم ده. دا خبره زه بل پرون مې وکړله چې ډېر کرته اکثر زمونږ هغه کورونو هغه رونو کورونو کې چې کومو ته الله تعالی وسعت ورکړی، الله تعالی ورله فراخي ورکړې وي، هغوی کور کې دنیاوي طور باندې فراخي وي، هغوی نوکر لري، هغوی ډرایور لري، هغوی چوکیدار لري، نو هغوی دپاره دغه شي ضرورت ډېر ده. زه وینم اکثر ما کتلي دي چې هغه کورونه چې هغه چوکیدار لري، دارنګې ډرایور وغیره لري، نو مشران خو حکم ورته کوي لاړ شه، کېنه، راشه، چابي راوړه، فلانه وکړه، فلانه وکړه. نو دا خبرې هغه ماشومان چې کوم د زده کوي، نو هغه ماشومان هم هغه مشرانو ته وایي. اگر چې هغه وي ډریور وي، اگر چې چوکیدار وي خو مشر وي، سپینګیری وي، معزز وي، نو هغه ماشومان هم هغه رویه ورسره اختیاروي، ماما پاسه، ماما کېنه، راوړه، دا وکړه، وکړه. نو دغه شای ادب چې کوم ده دا تعلق صرف رشته دارو سره نه ده بلکې د ادب د لمن خوره ده، وسیعه ده. که خپلواني که پردی خو چې مونږ نه مشر وي هغه به مونږ عزت کوو، هغه به مونږ احترام کوو. ما بل پرون ورته ویله یو کورنۍ کسانو ته چې ګوره دلته دغه مونږ سره چې کوم مشران دلته چوکیداران دي یا ډریوران دي، دې مقصد هرګز دا نه ده چې کوم د دوی سپک دي، د دوی عزت نشته ده، دوی یو معزز، دوی عزتناکې کورنۍ سره تعلق لري، دوی د چا پلارونه دي، دوی د چا نیکونه دي، دوی ته مطلب چوک د بادشاه په نظر ګوري، دوی خپل اولاد چې کوم ده اولاد ته خپل بچه اولاد ته خپل پلار چې کوم ده بادشاه ښکاري، اگر چې هغه چا سره نوکر وي. بیا مې ورته چې ګوره دې مقصد دا نه چې کوم دی مونږ سره دلته نوکر شو نو دی مونږ نه سپک شو، نه سپک نه ده، دا خو بس الله تعالی تقسیم ده. د الله تعالی د چا رزق دلته لیکلی وي، د چا رزق به ستا په کور کې لیکلی، د ستا رزق به د بل چا په کور کې لیکلی، د بل رزق به د بل چا په کور کې لیکلی، نو د ده رزق صرف او صرف دلته الله جل جلاله لیکلی ده. نور دې هرګز دا مقصد نه چې کوم دا غیر معزز ده، دا سپک ده چې مونږ به د سره غیر شرعي او سپکه رویه اختیاروو. نه، مونږ به د ادب کوو، مونږ به د احترام کوو. او چې کومه ډیوټي ده ډیوټي ورناخله، خو په صحیح طریقې سره، مطلب هغه ته سپک انداز، سپکه رویه ورسره مه اختیاروه.
نو د اسلامي ماحول کور د علامو متعلق تاسو تاسو وکړئ نو د هغې یوه علامه دا ده چې هغې کشران به چې کوم دی د مشرانو ادب کوي، احترام به کوي. او دریم نمبر علامه یې دا چې اخ کور په معیشت کې به الله تعالی نرمي پیدا کړي. اخ کور کې به اگر چې ګټه به لږه وي خو هغه ګټه به ډېر په تکلف سره نه وي، ډېر په مشکل سره به نه وي، په اسانه باندې مطلب یو ښایسته یو اطمینان ژوند به تېروي. هغوی باندې د چا قرضې ډېرې نه وي، هغوی به مطلب معیشت کې ډېر مطلب مشکلاتو سره مخ نه وي، بس دومره چې لږ به وي خو په سکون او په سانتیا سره به وي. دریم نمبر علامه یې دا ده چې د هغه د خپل پلار یعنی ماشومان یا کشران هغوی به د خپل پلار چې کوم ملګري دي انډیوالان دي هغوی سره به مطلب هماغه شانتې رویې اختیاروي، هماغه شانتې تعلقات ورسره ساتي لکه څنګه چې د پلار ورسره ساتل. دارنګې د مور چې کومې هغه دي ملګري دي هغوی سره به داسې تعلقات ساتي لکه څنګه چې دوی مور په تعلقات ورسره ساتل. کور کې څه پاخه وي نوی شی راغلی وي نو خیر د مطلب به طور تحفه هغوی ته لیږله. دارنګې تره د مثال په طور تره ته به د پلار نظر کول کېږي وغیره. نو دغه شانتې علامې چې په کوم کور کې وي دا به بیا اسلامي ماحول وي او رسول الله فرمایي چې دا د دغه څیز علامه او دلیل ده چې دغه کور ته الله تعالی د خیر اراده کړې ده. او فایدې خو همدغه دي، بیا فایدې همدغه دي چې سکون خو په دې کې ده، سکون او اطمینان خو په دې کې ده چې کله کور کې امن وي، خوشحالي وي، یو بل سره خوشتندي وي، مطلب یو بل ته ښایسته او سکون سره نظر کول وي، تروشتندي پکې نه وي. نو دغه فایدې دي مطلب چې سکون ده چې نن سبا مطلب انتهایي کم شوی ده، هر سړی بې سکونه ده. نو که چېرته موږ اسلامي کور جوړ کړو، اسلامي ماحول جوړ کړو نو بیا موږ ته بیا سکون او اطمینان راتلی شي، موږ ته هم زموږ کورونو ته هم موږ سره تړلي ګاونډیانو ته هم. ماشاءالله ماشاءالله. زه بیا خپل طرف نه او ګران کتونکو طرف نه مفتی صاحب ستاسو شکریا ادا کوم، ډېر ښه انداز کې او تفصیلي انداز کې تاسو دا ښکلي سوال ښکلی تفصیلي جواب وکړو. خوږو عزتمندو د یو اسلامي کور څه علامات هغه تاسو واورېده چې الله پاک ورته دینی او دنیاوي پوهه عطا کوي. دویم نمبر کشران به د مشرانو ادب کوي، بیا مشر من کانه چې هر څوک وي. دریم نمبر معیشت کې به الله پاک ورته نرمي پیدا کړي وي. او څلورم نمبر د خپل پلار ملګرو سره به رویه ښه ساتي، تعلق په ورسره ښه ساتي. د خپل مور بیبي چې کومې سهیلیانې دي د ژوند ملګرې وي، دوستانې وي، هغوی سره به تعلق ښه ساتي. ګران قدر مفتی صاحب یو سوال مخې ته راغلی دی، ګران قدر سامعین نیم دا سوال د زړه په غوږونو باندې واوري. تره او وراره، مشر او کشر رور، ترور او خورین یا ترور او ورسره اوریری به په منځ کې رشته ساتل څنګه ضروري وي، دوی به په خپل منځ کې څنګه تعلق ساتي؟ مفتی محترم دا داسې رشتې دي که تره وراره دي، که مشر کشر رور دي، ترور خوریین دي یا خورزه دي، دا داسې رشتې دي چې دا تقریبا هر سړي سره معاشه کې تړلې رشتې دي. خامخا هر سړی تره لري، هر سړی وراره لري، هر سړی مشر کشر رور لري، دارنګې ترور چې وي خامخا خورزه به لري، ورېره به لري. نو دا رشتې تړل شوي دي زموږ معاشرې سره. مونږ سره مطلب 24 غنټو کې یو بل ته مونږ محتاجیږو، یو بل ته مونږ تعلقاتو ضرورت لرو، یو بل سره ناستې، یو بل سره مخامخ کېدو. نو دې رشتو نه خلاصای نشته. نو ظاهره خبره ده چې خلاصای نشته، خامخا مونږ به دوی سره تعلق ساتو. خو تعلق په څنګه ورسره ساتو؟ تره او وراره په منځ کې څنګه تعلق ساتل پکار دي، دارنګې مشر او کشر رور په منځ کې څنګه تعلق ساتل پکار دي، دارنګې ترور او خورین یا خورزې په منځ کې څنګه تعلق ساتل پکار دي. نو اصل کې اول که زه د مشر او کشر رور طرف ته لاړ شم، نو مشر رور متعلق حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حق کبیر الاخوة علی صغیرهم حق الوالد علی ولده. رسول الله فرمایي چې د مشر رور حق په کشر رور باندې داسې دی لکه د پلار حق په خپل زوی باندې. ماشاءالله. لکه څنګه چې زوی د پاره یا لور د پاره خپل والد محترم معزز وي، دغه احترام، دغه عزت، دغه ادب، دغه خدمت په ده باندې یا په دې باندې واجب وي،
دارنګې په کشر رور باندې د مشر رور احترام، د هغه عزت، د هغه خدمت، هغه سره مشوره کول، هغه ادب کول، د هغه احترام کول داسې واجب دي لکه څنګه چې په یو بچي او بچی باندې د پلار ادب او خدمت واجب وي. خو که دې ته وکتل شي په دې حدیث شریف کې خو مشر رور ته د پلار مقام ورکړی شو، نو کشر رور ته یو ذمہواري ورکړی شوه. هغه ذمہواري دا ده چې ته به دلته د پلار مقام، د پلار مرتبه، د پلار عزت او هغه ورکوي، رویه به ورسره اختیاروي. خو ورسره اشارتاً دا خبره هم ثابته شوه چې مشر رور چې کوم ده هغه چې ذمہواره شته دي، هغه ذمہواري دا ده چې دا کشر رور هر کله چې د لپاره د زوی مرتبه باندې شو، نو ته ورته د پلار په مرتبه شوي که نه، نو په پلار باندې خو واجب وي چې دا به خپل بچي سره شفقت اختیاروي، هغه تربیت پکوي، هغه ته تعلیم، هغه ته مشوره ورکول، هغه ځان سره کېنول، هغه ته امر بالمعروف کول، هغه ته نهي عن المنکر کول، هغه تربیت کول، دا په یو پلار باندې لازم وي چې دا به د خپل بچي خیال ساتي. نو دارنګې مشر ورور باندې دا ټول لوازمات دي، دا ټولې ذمہواري دي لکه څنګه چې یو پلار ته ذمہواري ورکړل شوي د خپل زوی، دارنګې مشر ورور ذمہواري نه دي د خپل کشر ورور. اوس دلته یو خبره ذهن ته راځي چې آیا مشر رور کشر رور ته سخت خبره کولی شي نشي کولای، هغه مطلب که چېرته ضرورت لږ د والو ټکولو مطلب ادب دپاره راغلی، نو آیا دی سزا ورکولی شي که نشي ورکولی به طور تربیت، به طور زجر؟ نو خبره دا ده چې اصل کې بالکل مشر رور ته اجازه شته ده چې دا سخت خبره وکړي، ترخه خبره وکړي، تیزه خبره وکړي خپل رور کشر رور ته. خو دغه سخت خبره به د نفرت نه وي، په دې سخت خبرې کې، په دې تیزې خبرې کې به نفرت نه وي پروته. لکه څنګه چې یو پلار خپل بچي ته تیزه خبره کوي، سخت خبره کوي، غوسه ورته کوي، رټل ورته کوي، خو په دغې غوسې د پلار کې ګوره نفرت نه وي پروته، په دې کې لرېوالی نه وي پروت، په دې کې بعد نه وي پروت، بلکې په دې غوسې د پلار کې خپل بچي دپاره شفقت پروت وي، هغه دپاره یو نرمي پرته وي، دغې غوسې کې بچي دپاره تربیت پروت وي، په دغې غوسې کې بچي دپاره د یو بهترین مستقبل، ښایسته مستقبل، روحانه مستقبل منظرکشي پرته وي. اگر چې الفاظ سخت وي، اگر چې ظاهرا سختي وي، تیزي وي، خو په دغې تیزۍ کې چونکې شفقت وي، مهرباني وي، ښه مستقبل سوچ وي، تربیت طرف ته اشاره وي. نو دارنګې مشر ورور چې کوم د خیر د کشر ورور ته د سخته خبره کوي، تیزه خبره به ورته کوي، خو په دغې تیزه او سخته خبره کې به نفرت نه وي پروت، بلکې داسې شفقت په پروت وي لکه څنګه چې د پلار په غوسې یا په سختې خبره کې شفقت او مهرباني پرته وي. دارنګې که مونږ ولاړ شو د تره او د وراره رشتې ته، نو اگر مطلب ما وختي دا خبره وکړله چې تره او د وراره رشته دا ډېره خوږه وي او تقریبا څو پورې سړي بچي نه شي، تاسو به تجربه شوي وي، خپل بچي نه وي، نو د ورور بچي د ورورونه ډېر سړي ته خواږه وي. بالکل دا محسوس کولی چې کوم د دې نه به خوږه رشته چېرته وي، یعنی دا احساس ورته نه کېږي چې کوم د دې نه زیات رشته کېدلی شي. خو دغه رشته بیا ورو په قدم کېږي، ورو په ورو مطلب بیا هغه خوږوالی چې کوم د کمیږي. نو دې یو مین وجه دا وي چې اصل کې میندې چې کوم دغه ماشوم مخې ته خبرې کوي، غیبت کوي، خامخا مور خو پردی وي که نه، خو که تره ده خو ستا تره ده که نه، مور خو دې چونکې پردی وي، نو خامخا خبرې منځ کې راغلي وي کور کې، نو هغه خبرې بیا د ماشومانو په مخې ته شیر کړلی سي، مطلب د نفرت خبرې، غیبت وغیره، نو د ماشوم په ذهن کې دا واچول شي دا تره زما مطلب پردی سړی ده، مطلب او ده په ذهن کې ما دپاره خیر نشته، نو دغه شانتې لرېوالی بیا جوړېږي، مطلب او ورو په ورو هغه خوږوالی، هغه محبت یو بل سره چې کوم دا نرمي هغه بیا کمیږي. خو دغه کمیدل اول خو مور او پلار ته پکار دي چې د ماشومانو مخکې مطلب دغه خبرې، دغه چې کوم نفرت خبرې دا مخې ته رانه وړي، که راوړي مطلب پکار چې زړه کې وساتي، خپل منځ کې ډسکس کړي، ماشومانو مخکې ډسکس نه کړي. خو بیا هم کار سوي تر متعلقه رسول الله مرګ صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عم الرجل نحو ابي، عم الرجل نحو ابي، د سړي تر دا په مثل د پلار ده، په مثل د پلار ده، لکه څنګه چې پلار سړي سره محبت کوي، لکه څنګه چې پلار یو خوږه رشته ده، لکه څنګه چې پلار یو مهربان رشته ده، دارنګې دا تره اصل کې خوږه رشته ده، نږدې رشته ده، یو مهربانه رشته ده. که لرې شوې ده مطلب داسې وجوهاتو له وجې نه لرې شوې ده، ستا غلط ذهني شوې ده، یا کېدای شي ده کې کمزوري وي، مطلب ده به غلط ذهن جوړ شوی وغیره. خو بهرحال که هر څه ده، رسول الله مره چې کوم تعلیم تا او ما ته راکړی ده هغه دا ده چې تر په مثل د پلار ده، د پلار په مرتبه کې ده، نو داسې عزت، داسې احترام، داسې ادب به ساتو لکه څنګه چې پلار عزت او خیال ساتو. او دا حقیقت ته چې هر څو پورې مونږ ذهن چا دپاره مثبت وي،
څو پورې چې مونږ ذهن چا دپاره د خیر وي داسې سره کېدی نه شي چې هغه ذهن ما دپاره منفي شي. ځکه رڼونو په منځ کې لارې هوښیارانو خو دا ډېره مشهوره مقوله ده که نه چې رڼونو په منځ کې لارې وي. نو چې تا چا دپاره ذهن مثبت وي تا په ذهن کې چا دپاره مهرباني وي حقیقت هم دا ده چې هغه ذهن به تا دپاره مثبت وي هغه په ذهن کې به تا دپاره مهرباني وي. که تا ذهن چېرته تره دپاره د پلار جوړ شي کوینده په مثل د پلار د ما دپاره نو انشاءالله چې د هغه ذهن به همغه شانتې تا دپاره داسې وي لکه څنګه چې د یو پلار خپل بچي دپاره ذهن جوړ وي. دارنګې تروریانې دي نو هغې متعلق نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د تروریانو متعلق دا خوږې رشتې دي دا همیشه دپاره مهربانې رشتې دي. دوی همیشه دپاره مطلب په خپل وراره باندې په خپل خورین باندې دارنګې ورېرې او خورجي باندې مهربانه وي نږدې ورته هغوی باندې خپل ځان قربانوي. خو دغه رشتې بیا وروستو مدم کېږي هغه مدموالي وجه یې بار بار ما بیان کړله چې د ماشوم ذهن ته داسې منفي خبرې کوزې شي نو هغې له وجې نه د غلط ذهن جوړ شي یا د ترو غلط ذهن جوړ شي. او بهرحال که هر څنګه وي دا ترور ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مثل د مور ویلي دي چې دا خاله چې کوم د دا په مثل د مور ده. نو هر کله چې خاله په مثل د مور شوه نو لکه څنګه چې مور د محبت رشته ده مور د نږدېوالي رشته ده مور د شفقت رشته ده مور د خدمت رشته ده مور د عزت رشته ده مور د ډېره خوږه رشته ده. دارنګې ترور داسې ده نو همغه شانتې خوږه او محترمه رشته ده لکه څنګه چې مور مونږ ادب کوو خیال یې ساتو پکار چې مونږ د خپلې ترور هم خیال وساتو که پلار طرف نه وي که هغه مور طرف نه وي. نو هر کله چې مونږ ذهنونه خپل تره ته خپلې ترور ته خپل مشر ورور ته دارنګې بل طرف ته کشر ورور ته تره دپاره وراره ته دارنګې ترور دپاره خورین یا خورزی یا وراره یا ورېرې ته مثبت جوړ شي نو دغه مثبت بیا ډېر ښه طرف ته ځي. مطلب دا به یو سکون پیدا کوي دا اطمینان پیدا کوي دا خوږوالی پیدا کوي دا د کور جوړ راولوي دا د کور مستقبل جوړوي دا د کور اسلامي ماحول جوړولو کې یو اهم رول ادا کوي. نو دا شانتې رویه که مونږ چېرته اختیار کړو خپل منځ کې نو بیا اسلامي ماحول جوړول مونږ ته اسانېږي په خپل. جزاک الله. خوږو عزتمندو موضوع ده د کور اسلامي ماحول. په دغه موضوع کې مونږ سره راغلی اخیری سوال د مفتی صاحب نه بحیثیت د پلار یا مور لور ته په وخت د واده کې یعنی واده کېدلو کې څنګه نصیحت کول پکار دي چې د هغې وروستو ژوند ښایسته وي. مفتی صاحب محترم خپل بچي دپاره یا خپل بچی دپاره خامخا د هر مور او پلار دا ذمهواري چې رشته به ورته لټوي خپل بچي دپاره هم او خپل بچی دپاره هم او دا هم حقیقت ته چې لکه څنګه چې زه وم ما رشتې له وجې نه زما کور جوړ شو دارنګې زما لور چې کوم کور ته ځي مطلب هغه کور بیا د دې ده هم د دې بچایي به وي پکې خو خیر فلحال نه وي کال 2-3 کاله پس مطلب د دې مشانه وي پکې. دارنګې خپل بچي لپاره چې کله موږ کور جوړوو مطلب نو اگر چې اوس پې نه وي خو کال 2-3 مطلب کور به د ده وي د ده به بچایي وي پکې. نو کور چې جوړېږي مطلب زموږ لور نه جوړېږي کور چې جوړېږي زموږ بچي نه جوړېږي. نو که موږ د خپل بچي یا د خپلې بچۍ کور جوړوو نو جوړولی شو که د خپل بچي یا د بچۍ کور ویرانوو نو ویرانولی شو. د کور د بچي کور که جوړېږي نو جوړوي مور او پلار دارنګې د بچۍ کور که جوړوي نو جوړوي مور او پلار دارنګې د بچۍ یا بچي کور که ویرانېږي نو مور او پلار طرف نه ویرانېږي. نو د کور د بچي یا د بچۍ کور ویرانېدل یا د هغه کور جوړېدلو د هغې تعلق مور او پلار سره ده. نو که چېرې مونږ غواړو چې د خپل بچي کور جوړ کړو د هغه کور ښه کړو خوږ یې کړو اسلامي یې کړو پرسکون یې کړو دارنګې د بچۍ کور پرسکونه کړو نو بیا ابتدا نه د هغوی یو ذهن جوړول دي. هغه داسې که مونږ خپلې بچۍ ته داسې نصیحت وکړو چې بچۍ ته مطلب په وخت د رشتې کې یا په وخت د واده کې داسې ځان سره کښېنه ورته وایي چې بچۍ اوسه پورې مطلب زه د ستا پلار وم دا د ستا مور وه په تا کې مطلب تا سره ما محبت و دې سره محبت و دا محبت به برقرار وي دا رشته به برقراره وي. خو مطلب ته چې په دې کور کې وي تا کې به ډېر داسې کمزورۍ وي خو هغه کمزورۍ احساس تا ته نه کېدلی مونږ تا ته د هغې کمزوریو احساس نه دي لاو کولی ځکه چې که بچی هر څومره هغه شي که نه مور او پلار ته د هغه کمزوري نه ښکاري نو مونږ د ستا کمزوریو باندې مطلب هغه نه کولی. نو ته اوس چې کوم کور ته روانه یې حقیقي کور ستا هغه ده ستا کور به هلته جوړېږي ستا به هلته اولاد کېږي ستا به هلته بادشاهي وي ستا به هلته مطلب مشرانه وي لکه څنګه چې دلته زمونږ د ستا مور او پلاره بادشاهي ده مطلب هغوی مشرانه ده هغه کور به د ستا جوړېږي کال بس به وي 2 به وي 3 به وي 10 به وي د ستا کور به جوړېږي. بچۍ نن نه پس به مطلب زه تا سره نه یم ستا مور به تا سره نه وي ستا کې مطلب چې کمزورۍ وي پښتنی به څه نشي کولی خبرې به د ستا مطلب صحیح نه وي وغیره وغیره. بچۍ داسې کوه چې
چې نن نه پس چې کوم د هغه د ستا چې کوم خسر ده هغه د ستا پلار شو، بس هغه د ستا پلار شو او د ستا چې کومه خواښې ده که نه هغه د ستا مور شو. بس هغوی سره داسې رشته وساته لکه څنګه چې دلته به د مور او پلار سره ساتله. نو که چېرته د بچی ذهن داسې جوړ شي که نه او هلته دی لاړه شي، نو ما وختي درته وایي چې زړونو په منځ کې لارې وي، نو چې دې ذهن هر کله خواښې او خسر دپاره د مور او پلار شو، نو د هغوی ذهن به جوړي مطلب چې دا زمونږ لور ده، دا زمونږ لور ده. نو دواړو طرف ته مثبت ژوند، مثبت ذهنسازي وشوه. نو چې د خپل بچی کور دې جوړ کړلی، نو ما بچی د ستا کور ته لاړله، ستا بچی چې ما کور ته راځي تا ورله داسې نصیحت کړی ده، نو چې ته زما بچی ته د خپلې لور نظر کوي او هغه زما بچی تا ته د پلار نظر کوي او د مور نظر کوي، دارنګې ستا بچی چې ما کور ته راغله ما د پلار او د مور نظر کوي، زه ورته د لور نظر کوم، نو دا کورونه خو ستا او ما لوریانو نه جوړېږي که نه، دا کورونه خو ستا او ما زامنو نه جوړېږي. نو که چېرته موږ د خپلو بچو د خپلو بچیو ذهن په دغې طریقې باندې جوړ کړو، نو بیا کور خو دوی نه جوړ شو، دغه کور اسلامي ماحول جوړېدلو کې بیا هېڅ رکاوټ نه جوړېږي، ځکه چې هر کله ښځې یا خاوند په منځ کې مثبت رویه پیدا شي، مثبت رویه، نو بس مثبت رویې کې نه بیا ډېرې کمزورۍ مطلب کمزورۍ نه ښکاري، ځکه ظاهره خبره چې تا چا سره محبت وي، چا سره رشته وي، چا سره تعلق وي، نو هغه که ډېر کمزوري کوي تا ته هغه کمزورۍ نه ښکاري. د خپل بچي بل پر ما ورته ویله چې ډېر کله یو ماشوم بچی وي که نه کنځلې کوي که نه، هغه کنځلې ښه خو ورته نه شي ویلی که نه، خو هغه کنځلې سړي باندې ښې لګي چې نوې نوې خبرې زده کړي که نه، نو ماشوم هغه خپل بچي هغه کمزورۍ سړي ته ښې لګي. نو که چېرته خواښې او خسر دارنګې کور په منځ کې داسې مثبت ذهنسازي وشي، نو که دوی کمزوري وي یا کمزورۍ به یې په کمزورۍ نه ښکاري، مثبت ذهن به وي، مثبت تعلق به وي، او مثبت تعلق نه بیا مثبته کورنۍ جوړېږي، مثبتې کورنۍ نه بیا مثبت ماحول جوړېږي، او دغه مثبت ماحول بیا سکون پیدا کوي، اطمینان پیدا کوي. نو په دغې طریقې سره موږ خپلو کورونو اسلامي ماحول جوړولی شو. نو الله دې وکړي چې مطلب موږ دغه طرف ته لاړ شو، نو بیا به انشاءالله په دې معاشرې کې په دې کورونو کې سکون وي، اطمینان به وي، امن به وي، خوشحالي به وي. خو څو پورې چې موږ دغه شانتې محنت نه وي کړی په خپلو بچو باندې، په خپلو بچیو باندې، په خپلو کورونو باندې، نو دا معاشره مطلب سکون نشي راوړلی او اطمینان موږ ته نشي حاصلولی. جزاک الله مفتی صاحب، موضوع باندې تاسو ډېر ښه انداز کې د سوال جواب شکل کې رڼا واچوله. زه خپل طرف نه زما چې څومره وروڼه دي سونا پښتونخوا FM 99.4 کې د هغوی ټولو له طرف نه ستاسو شکریا ادا کومه. جزاک الله. جزاکم الله خیره، مهرباني. خوږو عزتمندو، ماشاءالله زه د خپل ګران قدر مېلمه مولانا مفتی فرمان الله صاحب شکریا ادا کومه. ډېر ښه انداز کې په موضوع باندې لب کشی وکړه. الله پاک دې زمونږ ویل ستاسو اورېدل قبول او منظور کړي. اول دې الله ما ته، بیا دې الله تعالی تاسو ته په دې د عمل کولو توفیق درکړي. فی امان الله.